الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امو غیرتی تکړه او ښکلو کورمېوالو السلام علیکم. زه توفیل شاهین او سره د مو څو ملګرو مو داسې یو د امن مارچ پروګرام جوړ کړی دی. انشاءالله تعالی په روان 18 تاریخ یعنې روان اتوار باندې به مو د امن مارچ کوو. او امن مارچ مطلب امن مارچ لکه دا بالکل پر امن وي. او بله کیسه دا چې اکثر مونږ دا سوالونه کیږي چې تاسو امن چونه غواړئ. مو امن غواړو، ریاست نه غواړو. امن ورکول چې کوم دی هغه د ریاست ذمه داري دی. لکه نوره کیسه دا دی چې کوم دا تورې ورېځې را روانې دي، تورې به روانې دي، ټول مو تاسو پوهېږو. او دینه مخکې هم مو دا خلک لیدلی دي او دا کیسې مو لیدلی دي، دا جنګونه، دا جګړې. زه خو یم چې کورمېوالو نه ډېر به هېچا هم نه لیدلی. نو چې یوه شي تریخوالی چا لیدلی وي هغه شی هغه بیا دوباره نه خوري، ویلې چې هغه تریخ وي. همداسې مطلب دا حالاتو تریخوالی مو لیدلی دی. مو ډېر ترخه دي دوی لیدلي دي. مو ډېر مړي ولیدو، مو ډېرې جنازې ولیدې. مو مطلب د کورمېوالو خویندو میندو بېزتۍ وشوې، مو بېکوره شو، مو سره ډېر څه وشو. نو لحاظه د امن مارچ کې ټول کورمېوال که هغه شیعه دي، که هغه سني دی، که هغه مطلب منګال دی، که هغه مقبال دی، که هغه زدران دی، بنګاخ دی، د قوم هر څوک چې دی د کورمېوال دی، هغه یو کورمېوال دی. مو دا توړ والا کیسې نشته چې شیعه یا سني یا څه. مو یکې وا کورمه یو کورمېوال یو. مو غم خدي شریک دی، مو شمیلات شریک دي، مو پټای شریک دی. مو نشو بېلېدای، په یو لیول هم نشو بېلېدای. نو زه ټولو کورمېوالو ته دا وایم چې امن مارچ کې د شرکت وکړي. نور دا امن مارچ دی دا د چا خلاف نه دی، دا د یوې ادارې یا د حکومت یا د چا خلاف نه دی، خو دا د هر هغه چا خلاف دی چې هغه مو ته امن خرپوي، هغه په کورمې کې یا د پښتنو وطن کې دهشت پیلوي. که هغه بیا په هرې جامې کې دی، که هغه بیا یو سپی دی، که هغه یو پولیس والا دی، که هغه یو اف سی والا دی، که هغه مطلب هر څوک دی چې هغه ډرول کوي، هغه خوف مطلب په خلکو کې پیلوي، هغه څه دی مو د هغه خلاف دغه مارچ کوو. مو امن غواړو، مو امن خورول غواړو، مو مینه غواړو، مو نور بس جنګونو دغو شیانو ته متحمل نه یو. مو داسې یو لکه یوه شیشه نه وي. مو که دې پېرې په مو یو شی هم راغلو مو بیا مکمل تباه و برباد وو. ګوره مخکې هم مو دا شیان لیدلي دي. نو لحاظه